نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج باندې ناس دغه منطقه او دغه سیمه درانه مشران، اکابر علماء کرام، دما مشرانو، دما ورونو، ظلمو، سپینګرو او سپین پوشو، نن ورځ په قرآن کې ما د پاره په دغه لحاظ تاریخي حیثیت لري چې زه په اول ځل د پرون په دغه میدان کې له تاسو سره ملاقات کوم او تاسو په دومره ګڼ تعداد دلته را یو ځای شوي یې چې نن د دغه میدان لمن تنګه ده او تاسو زیات یې. زه نن په چکېسر، په مارتونګ او په دغه علاقې راتېر شوم. په هر ځای کې چې راغلم د دغو صحراګانو او د دغو غرونو نه خلق را کوشوي په لارو کې استقبال کوي، په بازارونو کې ولاړ
هر کله وای د شانګلې خلکو زستاسو دامینا تر مرګ پورې هم نشم هېرولی زما وروڼو جمعیت علماء اسلام د بر صغیر او د پاکستان یو داسې دینی او سیاسی قوت ته چې د پاکستان په عوامو کې یو اعتماد لري په قوم کې یو احترام لري د جمعیت علماء اسلام نظریه او په هر مسئلے باندې د جمعیت علماء اسلام موقف صرف په ملک کې نشي اورېدلی کېدی په عالمي سطح باندې د جمعیت علماء خبره نن رجسټر کېږي هم اورېدلی کېږي هم خو زما محترم وروڼو د پاکستان اویا کال عمر تیر په دغو اویاو کالونو کې د پاکستان نظام سیاست د پاکستان نظام حکومت د مذهب بیزار خلکو په لاس کې ده چې ځان ته لیبرلز وایي ځان ته سیکولر وایي دعوه دا لري چې مونږ خو هم کلمه وایو مونږ هم جماعت منو که ورځو او که نه ورځو مونږ هم خدای منو لیکن مونږ خو پراخ دله خلک یو نه په بې حیایۍ او نه په عریانۍ او په بې شرمۍ شرمېږو بلکې هغه ځان دپاره فخر بولو شراب و کباب محفلونه نن د دوی تهذیب ګرځېدلی په سود لړلی نظام هغه زمونږ د قوم د بچو روزګار ګرځېدلی او دوی په فخر کوي او الزام په علماو او په مذهبي طبقې لګوي چې دا خو ډېر تنګ نظره دي جدید دور تقاضو نه خبر نه دي د معیشت له نزاکت نه بې خبره دي مونږ د نوې زمانې خلک د نوې زمانې تقاضو سره سم ملک ته نظام ورکول غواړو زه دې خلکو ته وایم چې له دغه فکر سره تاسو ځان ته روشن خیاله وای د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې کله مکه فتح شوله او اسلام یو فاتح نظام په حیث باندې تسلیم شو نو طائف نه یو وفد د بني ثقیف قبیلې راغی مدینه منوره کې حاضر شول او نبی علیه الصلاة والسلام ته پیشکش وکړ چې موږ ستا کلمه منو ستا په کلمې ایمان راوړو خو زمونږ به څه شرطونه وي په هغو شرطونو کې
یو شرط دا هم و چې زمونږ تجارت په دې ټولو علاقو کې داسې خور وور ده او یو داسې مضبوط تجارتي نیټ ورک لرو چې که ته سود را باندې حرام کې نو موږ ته به ډېره زیاته کاروباري او تجارتي تاوان راورسي موږ به کلمه وایو خو تا سود حرام کړی ده موږ دپاره به حلال دوی دا خبره هم وکړله چې زموږ معاشره هغه په شرابو باندې داسې عادت شوی چې زموږ هر مجلس او هر محفل بے شرابو نامکمله وي موږ د شرابو داسې دلداده یو چې موږ ته به دا مستثنایی دا شی موږ ته به آزاد یو حرام به نه وي دوی دا خبره هم کړې وه چې زموږ نوجوانان بې راهرو دي جنسي بې راهروي کوي دوی دپاره به فحاشي عریاني او زنا هم روایي چې دې نه بغیر زموږ نوجوان ګزاره نشي کولی دا خبره مې دې دپاره وکړله چې د دغه فکر خلک تش زموږ په زمانه کې نه دي چې څرنګه د اسلام تاریخ ته 1500 کاله په هر زمانه کې له اول ورځ نه دغه فکر موجود ده نبی علیه الصلاة والسلام دا شرط قبول کو او که رد یې کړی دا رد الله پاک استقامت ورکړو اوس که تاسو موږ په حقیقي معنو سره د پیغمبر امتیان یو څه خیالم ده د پاکستان په سیاست کې دا نظریه مسترد ده او که نه نو چې کوم خلک وایي چې زه مسلمان یم زه هم خدای منم زه هم پیغمبر منم زه هم کله ناکله جومات ته لاړ شم په کال کې شاته یو نیم لمونځ هم وکړم او نظریه یې دا وي چې ما دپاره د شراب هم حلال وي ما په ملک کې د سود هم حلال وي ما په ملک کې د زنا او بې شرمي هم حلاله وي بیا دغه خلک آیا د دغو سیاست د دغو نظریه او په سیاست کې یو مقام پیدا کول مونږ او تاسو د دې خبرې اجازت ورکولی شو جنگ د دې خبرې دورونو هېڅ ذاتي بدیم چا سره نشته هېڅ د پولې پټي جګړه هم د چا سره نشته صرف دا نظام مسله ده چې زه په پاکستان کې د قرآن او سنت باندې مبني نظام د هغې مطالبه کوم او هغې دپاره تحریک یم او دو راته وایي چې قرآن په لارې باندې او د دین په لارې باندې تللو سره به ملک کمزوری شي زه دوی ته بله خبره هم ور یادوم چې کله پاکستان جوړ شو او په پاکستان کې سټیټ بینک کولاویده او د سټیټ بینک آف پاکستان اوله افتتاحي جلسه وه په هغه جلسې کې قائد اعظم محمد علی جناح تقریر وکړ او دا خبره کړې وه چې زمونږ د پاکستان معیشت بنیاد به اسلام وي مغربي نظام معیشت به زمونږ د معیشت بنیاد نه وي دا یې هم ویلي چې د مغرب معاشي فلسفې دنیا ته یا جنگونه ورکړي دي یا تباهیانې ورکړي دي بانی پاکستان دا خبره چې په ریکارډ پرته ده نن د حکمرانانو د سیاستدانانو د اسټابلیشمنټ د بیروکراسي دا ولې هېروي دا خبره او زموږ پاکستان معیشت ته د قرآن او د حدیث بنیاد ولې نه ورکوي وایي
مغربي دنیا سره زمون کاروبارونه دي او هلته خصوص چلیږي د مسیحي دنیا مشر خو پاپای روم ده چې موږ ته پوپ وایو پاپای روم دا اوسنی نه دې نه مخکې چې کوم و هغه کمیټي جوړه کړله چې موږ ته نظام معیشت په حواله باندې لږ سفارشات مرتب کړي هغه کمیټې په خپلو سفارشاتو کې دا ولیکل چې که په دنیا کې کامیاب معیشت غواړې نو بنیاد به قرآن ګرځوئ نو چې عیسایان هم دغه اصول تسلیموي او مسلمانانو خود دغه مذهب او دین نو بیا تا په ما ملک باندې ولې دا حرام نظام مسلط کړی ده خو چې موږ هر څه دا خبرې کوو په موږ دا راتپي چې دا خو مذهبي خلک دي دا خو ریاست سره وفاداره نه دي او نن سبا زه حکمرانان وینم ځای په ځای کله په اسلام آباد کله په کراچۍ کله په پېښور یو سیمینار منعقد کوي یو جلسه جوړوي په هغې کې تمام مکاتب فکر علما راغواړي هغې نه دستخطونه اخلي چې موږ د ریاست وفادار یو ریاست محترم ده زه دوی ته صرف دا خبره ور یادول غواړم چې پاکستان ریاست ته اولنی دستاویز یو عالم دین تیار کړ د پاکستان په اول دستور ساز اسمبلی کې قرارداد مقاصد پاس شو دا یو عالم تیار کړو نن هم د آئین برخه ده او نن هم په مذهبي دنیا کې چا ورسره اختلاف نه ده کړی د علماو 22 اسلامی دفعات په 1951 کې تمام مکاتب فکر علماء او اکابر یو ځای شول او په پاکستان کې سیاسي نظام دپاره رهنما اصول ورکړل اوسه پورې هم په هغې اختلاف نشته سن 73 آئین جوړ شو په سن 73 آئین کې تمام اسلامی دفعات هغه نن هم موجود دي اچا په اختلاف نشته اسلامی نظریاتی کونسل جوړ شو اسلامی قانون سازی دپاره سفارشات مرتب کړل تمام سفارشات متفقه دي سن 1973 نه راواخله تر نن ورځې پورې ته په قانون سازی نه کې د اسلام په لارې کې ته رکاوټ او که دا علما رکاوټ بنیادي تنازع دغه ده ته په ما سره دا پورې چې مذهبي خلک دا خو شدت پسند دي دا خو تور اخلي توره چا رده کړله توره چا رده کړله تاسو خیال ده چې پاکستان اسټیبلشمنټ دا وایي چې اسلام دپاره توره اخیستل ناروا ده قوم به ومني وبه مني قوم دا قوم چې وایي چې اسلام به غواړو خو ټوپک په لارې به نه غواړو دا خبره چې قوم منلې ده دا د علماو منلې ده دا د جمعیت علما منلې ده دا د تمام مکاتب فکر په اتفاق رای منلې ده او چې دا علما له ملک سره نه وای ولاړ له پارلیمنټ سره نه وای ولاړ جمهوریت سره نه وای ولاړ سیاست سره نه وای ولاړ تا تنها په دې ملک کې امن نشوای راوستی پارون هم چې دا وطن محفوظ او د علماء او مذهبي طبقو د لاسه محفوظ او نن هم که دا وطن محفوظ ده نو د مذهبي طبقو د لاسه محفوظ ده ملک کې فرقه پرستی تا پیدا کړي ده شیعه او سني تا جنګولی ده پښتون پنجابی تا جنګولی ده پښتون او بلوچ تا جنګولی ده سندھی او مهاجر تا جنګولی ده سرائکی او پنجابی تا جنګولی ده دیوبندی او بریلی تا جنګولی ده علماو خو همیشه یو ځای کړي دي پرون هم یو ځای کړي وو نن هم یو ځای کړي
تر متحده مجلس عمله پورې او نن یې واري بیا د تمامو مکاتب فکرو سیاسي قیادتونه یو ځای شول او بیا متحده مجلس عمل په وجود کې راغی او لکه څنګه چې 2002 کې په پاکستان کې او په دې صوبه خیبر پښتونخوا کې بیرغ د مجلس عملو ان شاء الله دې ځل به په تمام پاکستان کې د مجلس عمل بیرغ پورته وي سربالا به وي او کامیابي به حاصله وي. ډېره موقع هم دله درکړله بس دغه ډېره وکړه نور خو د ښې توښې نه یې صوبه مو بدنامه کړله پښتون مو بدنام کړ پښتون خو حیا لرله پښتون خو عزت لاره پښتون خو یو پت لاره پښتون خو خپل مور او خپل خور او د خپل بیبي قدر او احترام پیژانده تا خو د هغې د سر نه لپټه اوچته کړله تا خو د کور د حیا نه بهر راویستله او نوم دې د ازادۍ ورکړ د ښځې د حقوقو نوم دې ورکړ اوس راته ووایه وروڼو چې مونږ خو مسلمانان هم یو قرآن او سنت باندې به ایمان ده خو تش ایمان نه په عمل کې هم غواړو او که نه په عمل کې غواړو که نه او چې یو وارې په عمل کې غواړو بیا به د دغو قوتونو نه ځان خلاصو بیا پکې دا نورې نشته پکې بیا یو مجلس عمل ده یو مذهبي دنیا ده مذهبي طبقه ده زما محترم ورونو دا روشن خیالي موږ نه منو دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې دغه نظریه جهالت بللی کېده دا چې هلته جهالت وه دا نن هم جهالت ده او دا نن هم روشن خیالي نه ده نو زما محترم ورونو پاکستان ته مشکلات دي افغانستان د طرف نه مشکلات دي هندوستان د طرف نه مشکلات دي امریکې د طرف نه مشکلات دي روزانه د هغې دم کوي دي مونږ به در باندې امداد بند کړو مونږ به در باندې پیسې ودرو مونږ به ستاسو قرضې په زور راوګرځو قوم به د لوږې نه مړ کړو په دغو دمکیو باندې دوی مسلمان قوم هیروي خو یاد وساتئ که مشران هم دغه یي چې دا تیر زمانو کې مونږ لیدلي دي په پاکستان کې تاسو به مستقبل هم غلامي تاسو به راتلونکي نسلونه هم غلامان او که د دغو خلکو د غلامۍ نه مونږ ځان آزادول غواړو نو یاد وساتئ نن د پاکستان سیاست عالمي دباو لاندې ده نن د پاکستان دفاع بین الاقوامي دباو لاندې ده نن د پاکستان معیشت بین الاقوامي دباو لاندې ده نن زما ټول نظام بین الاقوامي دباو لاندې ده امریکې ته سر ښکته کول او د امریکې غلامي کول بیا پرون مو پیرنګی ولایسته دغه منځونه خو مونږ د پیرنګیانو په زمانې کې هم کول دا جماعتونه خو پیرنګي هم مونږ ته راغورځول دي لیکن مونږ ازادي غواړو ملک ته ترقي ورکوئ سیاسي بحرانونه مه پیدا کوئ چې سیاسي بحران پیدا کوئ په پاکستان کې به عدم استحکام پیدا کیږي او چې پاکستان کې عدم استحکام پیدا کیږي نو دا ملک په ماتیږي ورسره اور پاکستان کو टुकड़े टुकड़े करना पाकिस्तान को तोड़ना ये बैन अल-अक़वामी एजेंडा है और अगर हमने इस एजेंडे को कामयाब होते देखना है तो फिर अपने मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करो और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है तो फिर पहले सियासी बहरान पैदा करने होते हैं पाकिस्तान सियासी बहरानों का मुतहम्मिल नहीं है
पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम न किया जाए। हमें इस मुल्क में पब्लिक की और अवाम के वोट की बारादस्ती चाहिए। खुयो खबर दर तकूम रुणो वक्त बा जंगुन के दल इक़्तिदार हासिल ओलो दे पारा फुतूहात हासिल ओलो दे पारा पुतुरे बांधे प टोपक बांधे प टैंक बांधे प तोपे बांधे, लेकिन नन अग सिलसिले बंदे छोले नन अग कुव्वत दे आम खल को वोट परचे त मुंतकिल उस्ता वोट दा उस्ता लाश की वो पर्ची दा अगर तो तुरे कार कई अगर तो टोपक कार कई पदगे पर्चे बांधे फतह और शिकस्त दार मदार दा पर्ची कत हक दे पारा इस्तेमाल है नो हक बकामयाब सी, दा पर्ची कत बातिल दे पारा इस्तेमाल है नो बातिल बकामयाब लका वक्त बचा खपला तुर हक दे पारा इस्तेमाल वाला नो हक बहु गठला और कचा वदा तुर बातिल पारा इस्तेमाल वाला नो बातिल बहु गठला। पदक दौर के तुर और टोपक खुनस्ता उस्ता लाश के पर्ची दा पर्ची वो पाकिस्तान के हक तक गठ हम वर्के और हक तक बेला हम वर्के दखपल वोट कीमत उपेजन है, दखपल वोट मकसद उपेजन है। मुत्तहिदा मजलिस अमल और जमीयत उलमा इस्लाम दग मकसद दे पारा तासु पर खिदमत के हाजिरी कई चिद्दग परचे मकसद और अहमियत तासु तवाज़े और खपल फर्ज उपेजन है। मतलब पुरुन और सांगले मुसलमानान उस मजलिस अमल गटुओ का ना दगा अल्लाह अकबर नारा ब गटुओ का ना दा किताब ब गटुओ का ना लब्बैक 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 कायदा इशारा कवा कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। तो अगर आपने मुत्तहिदा मजलिस अमल को कामयाब बनाना है, अल्लाह अकबर के निशान को कामयाब बनाना है, किताब के निशान को कामयाब बनाना है, तो फिर ये जो दुनिया के बुत हैं इन बुतों को गिराना है। इन खवानीन को जो बातिल की जमातों में खड़े होकर हक वालों के खिलाफ सफाराई करते हैं, इनकी सफों को तोड़ना है। ददे परे जंबे माते कहे और तो आए चमुंग अल्लाह पर जंबयू और तो आए चमुंग इस्लाम पर जंबयू और तो आए चमुंग उलमाओं सर पर जंबयू और तो आए चमुंग किताब सर पर जंबयू नो परे जंबे खत दे दे बात और दगा यो पर जंबे इंशाल्लाह पालू और पर गैरत सर बे पालू पर इज्जत सर बे पालू और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में पदे सूबे के घटू पदे मल्क के बे घटू अल्लाह मलसा और बासर